اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمن کتونکو ملک فیض مسخیل یم تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه نیغ پنیغه د کوز در تیمرګری د پنځخوړې د سیند د پاسه چې کم پل دی د بلمبټ پل باندې ولاړ یم او تاسو مخامخ ګورئ په دې ویډیو کې کتئ شئ چېرې دا کم ماشومان دي کم هلکان دي دی پر سیند کې لامبي او دا تاسو کتئ شئ د سیند په غاړه باندې او چونکې تاسو ته دا هم پته ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به چمول د مونسون د بارانونو دغې باقاعده الرټ جاري کړی دی او د هغې باوجود د سیند غاړې ته په تګ په لمبلو باندې د حکومت لخوا یو طرف ته که د بچوالس لګېدلې ده نو بل اړخ ته د دې ځوانانو داسې کولیام راتلل او په دې ټایم باندې دونه په ګڼ شمېر کې او چونکې دا ډېر په لرې ځای کې هم نه دی بلکې دا تاسو ګورئ دا مخامخ زمونږ د لوور دیر د ډي سي چې کوم هیډکواټر دی د ډي سي چې کومه بنګله ده ورپسې شاته ایډیشنل ډیپټي کمشنر او د ایډیشنل ډیپټي کمشنر سره چې کوم اي ډي سي ریلیف اسسټنټ کمشنر دغه ټول انتظامی افسرانو هم دا زیری او د دې بیخي په خوا کې د ماشومان داسې په ګڼ تعداد کې تاسو ګورئ چې لامبي خدای مکه موسم تاسو اندازه لګي وریځ ده او د بارانه امکانات شته چې باران وشي خو که په فرض محال د بره نه طغیاني راشي تیزې اوبه راشي نو دا ماشومان دا لږ نه دي بلکې دا د سوونو په تعداد کې تاسو کتئ شئ ځکه تاسو ته کیمره رانږدې کړمه د خلکو تاسو اندازه ولګوئ دا ډېر په لوی تعداد کې د ډېر د لرې فورې د دې سیند په غاړه باندې دا تاسو کتئ شئ. بیا اوس که فرض که خدای نخواسته دا ماشومان طغیاني راله تیزې اوبه رالې او دې ته څه زیان ورسېده څه نقصان ورسېده نو بیا به انتظامیه رالګي او وروسته به چې کوم دی وران کنډر ساري وران کنډر به داسې ساري چې تاسو ابروز وکتل چې په سوات کې کله سیلګري بار بار د دې باوجود چې د هوټلو سیکیورټي ګارډ او انتظامیه منې کول چې سیند غاړې ته مه ورځئ خو بیا هم هغوی ورل او 14 یا 14 کسان چې کوم دی سیند ویوړل او هغه د سیند د چپو ښکار شول واپس شول نو بیا د هغې زور د سوات مقامي خلکو ته او هلته کې د سوات د سیند په غاړه چې کومه هوټلې جوړې وي هغو ته زور ورسېد او د هغې هوټلې ورانې شوې. اوس هغه پښتو کې یو متل زمونږ بریدیر کې خلک کوي وي باران په چک دره وشو او خرې د راموړې یوړه په سیند د سوات کې د سیلګري ویوړل او زیان او نقصان زمونږ د دیر خلکو وکړه د دیر خلکو زمونږ دا نقصان وکړو زمونږ خلکو دا نقصان ورسېده چې د سیند غاړې ته باوجود د دې چې دلته کې ښه باقاعده په اجازت باندې زمونږ یو ملګری امان ابن ادم چې هغه د میدان سره تعلق ساتي هغه دلته کې یو لوی انویسټمنټ وکړو د ټي کې آر په نوم باندې یو ښه هوټل جوړ کړو هغه هوټل چې کوم دی نو هغه انتظامیه راولګېدله او هغه هوټل د سیند غاړې ته چې کوم هغه یو ګرین بیلټ جوړ کړی او هغه یې ته وران کړ خو دلته اوس انتظامیه په دې ټایم کې اوده ده اسسټنټ کمشنر ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ډیپټي کمشنر هغه د دې خبرې په انتظار دي چې طغیاني راشي او دا واړه ویسي او دا واړه چې کله ویسي نو بیا به دې د سیند غاړې ته تجاوزاتو خلاف هم اپریشن کوي بیا به چې کوم دی نو خلکو ته مشکلات هم جوړوي او دا ډېر په لوی تعداد کې دا خلک راوتلی دی دا لږ خلک نه دی چې ګنې لس دي یا اته خلک دي یا یو کس نیم دی تاسو کتئ شئ بالکل د سیند په دې منځ کې دا واړه ښکاري خو چونکې انتظامیه په دې کې د خواب خرګوش یعنې د سویې په خوب باندې اوده دي او دا لرې ځای نه دی چې ګنې دا د انتظامیې د جوریسډکشن نه بار دی هغې رسیو ته نشته ما تاسو ته وښودل چې دا د دیر د ډیپټي کمشنر بنګلې تاسو ته ښکاري دغه د دیر ډیپټي کمشنر بنګله ده بیا ورپسې به دې شي ایډیشنل ډیپټي کمشنر او بیا اي ډي سي ریلیف او ورسره اسسټنټ کمشنر تیمرګره هیډکواټر او دا ټول دا افسران په دې ځای باندې دي خو چونکې دا واړه دلته کې به دې سیند کې لامبي بې خوف او بې خطره او د مونسون د بارانونو د طغیانو د سیلابونو د هغې الرټ په باقاعده توګه جاري شوی دی خو باوجود د دې چې دغه الرټ جاري شوی دی د سیندونو غاړې ته په تګ باندې او دلته کې د ماشومانو په لامبا باندې پابندي لګېدلې ده خو بیا هم انتظامیه چې کوم دی نو هغه بالکل نه پوهېږو چې یاره څه وجې نه راوځي یا خو ګرمي ډېره زیاته ده او په دې سوچ نه راوځي که چېرته کې مونږ راوځو نو زمونږ به ځان له لمبړو تله وشي نو زما په خیال چې دي ځان له بدن نه په ایسي کمرو کې ناسي او دغه ماشومان تاسو ګورئ ډېر په ګڼ تعداد کې په سوونو ماشومان ښکاري تاسو ته دا صرف زه تاسو ته یو ځای ښیم چې به د یو ځای کې دا دومره ګڼ تعداد کې دا خلک ناست دی اوس که دا خلک سیند ویوړو نو سبا له به دغه سکول دی او دا په تجاوزاتو کې دی دا هوټل دی دا پکې چې کوم دی نو یو انسټیټیوټ دی بیا به دا په تجاوزاتو کې دا وران کړي لکه خدای بې خوبه اوس راشي د دې څه دباب وکړي به دې ته په 44 لګېدلې ده د
دا انتظامیه راشي او دا ماشومان دي ریزي نه لري کې د دې مشران دي وارنینګ کې چې دا ماشومان دي چې نه راځي او چون کې زمونږ مقصد صرف او صرف خبره پوینټ اوټ کول دي انتظامیه ته خبره رسول دي باقي نور کاروایی کول نه کول همیشه د پاره زمونږ د انتظامیه افسرانو د خیبر پختونخوا پر اقتدار کې ناس تو خلکو وران کندر ساتلې دي اوران کندري داسې ساتلې چې کله خلک سینوي سي حادثه وشي نو دا غینه ورستو چې کم نه بیا راځي او دلته کې د خلکو خلاف کاروایان هم کوي او بیا دلته چې کوم نه حالې غلي شروع کی او د ګرمچ اوخ کې بیا ورستو توې زمون کارو صرف تاسو نه پنیغه د خبره در رسول چې تاسو پته ولګيږي چې را انتظامیه سونه غفلت کوي داخله هم غفلت کوي او انتظامیه په دې جرم کې برابر شریک ده ځکه چې بیا تاسو د سواد کله واقع شو حادثه شو نو باغی کې دوه اسسټنټ کمشنر ایډیشنل ډیپټي کمشنر ریلیف ایډیشنل ډیپټي کمشنر او د ریسکیو 1122 د ایمرجنسي چې کوم افیسر د ډیسټریکټ هغه به شامل د ډي سي هغه معطل کړل نو معطل دا صرف دوم نه چې دي نه لاړ او بل دغه نه خ پوسټینګ ورکی نو په ساده الفاظو کې معطل کېدل یا سسپنشن دا نه دی نه خزاره بس دا یو سیاسي پناه ورکول دي افسر له غفلت بکیږي او بیا باغی چې کوم نه غیله د سسپنشن په شکل کې سیاسي پناه ورکړي کیږي زمون کار ور اقتدار تر سوال دا ویډیو مزید نور کاروایی په کار د جدي باندې انتظامیه وکړي ډیره مهرباني